السلام علیکم ملګرو. پرون د پی ټی آی جلسه د ان او سی په وجه باندې کینسل کېدو نه پس د عمران خان خور علیمہ خان یو ټویټ کړی دی چې په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو، خو بل د پی ټی آی په ټاپ لیډرشپ باندې ډېر غټ تنقید په سوشل میډیا باندې روان دی. د پی ټی آی لیډرشپ چې کرنټلی کم دی دا ډرپوک دی، ځکه چې کله هم د حکومت د طرفې دمکي میلاو شي نو دی جلسې ختمې کړي. تاسو له یاد شي چې کله الیکشن نو شوی شیر افضل مروت په هر ځای کې خپلې جلسې کولې، خپل کمپین د الیکشن هغه خو کنټینیوسلی خو مطلب برقرار ساتلی و. اوس په هماغه شیر افضل مروت په همدغه ډرپوک لیډرشپ چې کوم دی په هغه باندې تنقید کوي، هغې بیخي نوم او نشان یې د هغه روک کړی دی. او دغه ډرپوک لیډرشپ چې کوم دی په د پی ټی آی چې کوم اوس مشران دي هغه ډېر زیات ډرپوکه دي چې په سوشل میډیا باندې د پی ټی آی کارکنان ډېر شدید غوسه کې دي او په دغه لیډرشپ باندې شدید تنقید کوي. ولې په تنقید کوي چې پرون کومه جلسه وه د عدالت د طرف حکم میلاو شوی ان او سی میلاو شوی وه چې تاسو جلسه وکئ، بیا په عین موقع باندې هغه ان او سی ورله کینسل کړو. د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ و هغه تیاره جلسې پرېښه، چونکې په کار دی دا و چې دی نه یارېدی جلسې کړې وه. د پی ټی آی چې کوم کارکنان دي د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راغلي، چونکې دمکي وله هم د مسلم لیګ نون یو کس ورکړی وه چې په هغې حسن ایوب چې کوم دی د مسلم لیګ نون د پی ټی آی کارکنانو دمکي هم ورکړی وه چې تاسو جلسو له مه دی. په هغې باندې هم د دې ویډیو اینډ کې خبره کوو، خو هماغه خلک بیا هم راټول شوي د یو ځای نه د بل ځای نه د ملک مختلف مقاماتو نه خلک اسلام آباد ته راغلي جلسې دپاره. او د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته ډرپوک لیډرشپ د هغوی په وجه جلسه کینسل شوه، نو بیا همدغه کارکنان چې کوم شدید غوسه کې وو د پی ټی آی په لیډرشپ باندې په میډیا باندې ډېر غټ تنقید روان دی. د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته کوم مشران دي ډېر زیات ډرپوکه دي. اوس راځو د عمران خان د خور حوالې سره خبره کوو چې هغوی څه بیان جاري کړی، څه ټویټ یې کړی دی. علیمہ خان بیان جاري کړی دی کوي چې تاسو د ان او سی انتظار کوئ نو تاسو بیا عمران خان د جیل نه نشئ رها کولی، تاسو بیا عمران خان د جیل نه نشئ راویښ کې، تاسو به ټول عمر د ان او سی انتظار کوئ او عمران خان به ټول عمر په جیل کې سړیږي. دا د عمران خان خور علیمہ خان په کرنټ لیډرشپ باندې یو ډېر تنقیدي ټویټ کړی دی او بالکل جوړیږي هم، ځکه کرنټلی چې کوم لیډرشپ دی کوم چې تکړه کسان هغې د پارټۍ نه لرې کړ، یو ځای کې تنقید بل ځای کې تنقید، لکه شیر افضل مروت خبره زه کوم چې په کې پی کې په پنجاب کې هغه جلسې شروع کړي. د الیکشن نه مخکې حالات څومره ټف وو، په هغه ټف حالاتو کې هغه جلسې کولې. او بل طرف ته اوس دغه لیډرشپ دی چې حکومت هم په کې پی کې د پی ټی آی دی، خو بیا هم همدغه لیډرشپ چې کوم دی یریږي او جلسې پرون کینسل کړې ده. اوس حسن ایوب چې کوم دی د مسلم لیګ نون هغه د جلسې نه مخکې ټویټ کړی، د جلسې نه مخکې دا ټویټ کړی چې د پی ټی آی جلسو ته د تلو نه پرهیز وکړئ، ځکه هغوی سره اجازتنامه نشته او که چېرې د جلسې تلو کوشش کوئ نو انتظامیت په تاسو درتلی شي او نوی واقعیت دوباره ریپیټ کېدی شي. او چې کم خلک هم جلسې ته ځي نو به د موبایل نه ټریک کېږي، کم سړی چې جلسې له ځي نو هغه بیا وایي ارسټ کېږي. خو بیا هم د پاکستان د لرې لرې ځایونو نه خلک راغلي وو جلسې دپاره، بیا هغوی ډېر زیات غوسه هم وو ځکه چې لیډرشپ په وجه باندې جلسه کینسل شوه. نو هغه خلکو بیا شدید د خپلې غوسې انکار په خپل لیډرانو باندې کړی دی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټس وو. آیا تاسو د پی ټی آی لیډرشپ نه سیټسفاید یئ که نه؟ خپله رای په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. والسلام.